حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله مازیګری شي ماښامې شي او شپه په خورېدو شروع شي زمو الیکم صبیانکم خپل ماشومان دغه وخت ځان سره یو ځای کې نږدې کړئ. دې وخت کې شیاطین خورېږي او د انسانانو آبادو ته راځي او په هغې حملې کوي. زمونږ کار صحیح مونږ هغه ماشومان د کوره بار وباسو چې بعضې شیطانې وګورئ بیا کله یو پسې ګرځو کله بل پسې چې چاله یې بوځو نه پسې وي په درخه د خدای په درخه د رسول الله خدای په درخه د څلور واړو یارانو دا څه شی دی درخه څه شی دی چاله معنا ورځي دی ووایي او دا څنګه څیز دی چې د الله او د مخلوق او د یارانو او د صحابو په منځ کې مشترک دی دا دې څه شی یعنی قرآن ویلی شي حدیث ویلی شي لیکن زموږ عمل کې څه انقلاب ناراضي چینج ناراضي دې وجه دا چې دومره پاک پاک څوک نه وایي پاک پاک دی وایي خبره به سمه شي. دم پکارې د سورة الفاتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بار تلو هغې دم واچو سورة الفاتحه ولوستله هغې وله یو کنډک ورکو په دم باندې پیسې اخیستل جایز دي خو دم نه به کسب نه جوړی یو د دم باندې فایده اخیستل دي یو دم ته کېناستل دي چې بل کار سړی نه کوي بس تش دمونه اچي په هغې پیسې اخلي دا دواړه ځان له سوزونه دي. بعضو خلقو خو لیکلي جایز نه دي فضایل اعمال کې لیکلي جایز نه دي دا مناسب یې نه دي کړي تکه دا صحیح حدیث ته کړه چې هغې راوسته نبي کریم وسلم تپوس وکړه شته پکې چې مال راکړې مال پکې یو برخه مقرر کړي بار کې دا اوزان له مسله ده خو دم چې سړی چې سورة الفاتحه دې ووایي صحابي نه تپوس وکړه تا سورة الفاتحه ویلې وه هغې ویو هغه عجیبه ده تا ته هم پته شته دی چې او دا سورة الرقیه دی یعنې د دم صورت څه شی دی سورة الفاتحه تاسو کې چې چاره سورة فاتحه نه ورځي لاس اوچت کړي ټول ورځي نو په خپله وایه که نه کسل اجازه غواړي که نه اجازه دې لپاره غواړي چې د پیري صاحب پیري چې کوم دا مضبوط دی چې د هغه ګاک بل خوا نه ځي اجازت خو موږ له نبي کریم صلی الله علیه وسلم راکړی ده که د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا مجیز سوا اجازه کوونکي څوک نه موږ به د هغه ومنو. دم صورت خدای سورة الفاتحه فرمایلی فی شفاء من کل شیء الا السام د مرګ نه علاوه الله په دې کې د هر مرض شفا یې ښه لوستلی دي نو بار کې دم دغه شان پکار دی.